صفا واضح خبرې په حدیث لا طرف ته ولې نه ځي چې شکی خبرو طرف ته ځي او په لانجه باندې ځان اړې دا مسله د علماء مابین کې ډېره معرکة الآراء روانه ده چېرې دې میخه باندې قرباني کېږي او که نه کېږي او میخه به څنګه یو څنګه چې اختلاف نه ځان بچ کول غواړي د شک او شبهې نه ځان بچ کول غواړي هغه څه ذبحه که چې په حدیث کې صفا راغلي هغه غوا ده او غویی دی اوښان دي چیلي دي او ګډان دي دغه ذبحه ولې هغه سیس طرف ته ځي چې هسې په بحث او په لانجه کې ځان اچوي غټ غټ علما پکې مختلف دي نو اختلافي کار ولې کې او اتفاقي ولې نه کې څه چل دی دیو جنا موږ دا احتیاط پدې کې دي دا فتوا موږ نو ورکو چې ستا قرباني و نشولا چا چې میخه ذبح کړل یا جوټه ذبح کړل دا فتوا موږ نو ورکو خو موږ وایو چې په حدیث کې ګور نه دراغلي بس قیامت کې به پته لګي چې قبول شو قبول نه شو خبره سخته ده نو دې کې خبره لګه مشکله کېږي نو چې ځان مطمئن کول غواړي د الله نبی فرمایي دع ما يريبك الى ما لا يريبك پرې دا شی چې په شک کې دی چې هغه طرف ته لاړ شي چې په شک کې دی نه چي کنه صفا واضح خبرې په حدیث کې راغلي هغه طرف ته ولې نه ځي چې شکی خبرو طرف ته ځي او په لانجه باندې ځان اړې نو دی وجه په حدیث کې چې سره راغلي دي او دا قران کې ذکر دی سورته انعام کې دا ذکر دی دا سلور قسمه به اته قسمه شوی څنګه د ار یو جوړه اوخ مذکر مؤنث دوا غوا مذکر مؤنث سلور چيلي مذکر مؤنث شپږ ګډان مذکر مؤنث اته مذکر هم کې جایز دي مؤنث کنر علاله کماده علاله دوه جایز هیڅ خبره پکې نشته تر دې پورې چې حدیث کې راځي هغه ساروی چې هغه خسی شوی دی دا غي ذبح هم جایز ده هیڅ خبره پکې کې نشته بعضی خلک دا مسلو ته پوسم چې د ساروی دا ذبح وسنګ او وروسته ان شاء الله تعالی مونږ وایو چې نبی علیہ السلام د کم ساروی نه منع کړی دا چې هغه به په قربانۍ کې نه علاله هغه عیب ته ګوره هغه پکې او ځان ته ساته او چې دا پکې نه بس قرباني پکېږي خو چې دغه ماده ته ذکر کړ دا سلور نر او ماده چې والي ته جوړ شي دغه په قران کې راغلي سورته انعام کې او دغه په احادیث کریمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الحمدلله په صحیح احادیث سره ثابت دي